د قام حاکمیت ته خطره پېښه ده او په هغې کې زموږ د خلکو رویه هغه هغه شان درانه نه ده کومه چې دا حالات زموږ نه تقاضا کوي. ورو صورتحال دا دی د دې لپاره به ځان تیار ساتئ. کور به ترنګړي او پړي ښه مضبوط کېږي، خپلې کډې ورغالې او ځای به او د دې لپاره یوه مرحله درته پاتې ده د دهشتګردۍ نه وروستو. د دې ملک حاکمان د دې ریاست واکداران چې څوک دي هغو ورونو فیصله کړې ده په سوات کې د یو بل کورني جنګ د جوړولو. دا د اوارې پښتون او د غره پښتون د پښتون او د ګوجر په نامه د یو بل سره د جنګولو پلان دی. ورونو په دې اوارو ځمکو باندې اوسېدونکي خلک دا بیا د نسل په بنیاد دا د پښتني ابۍ زوی دی او دا د سعید ابۍ زوی دی د دې په بنیاد باندې قطاربندي او سوبندي دا روانه ده. په دې صورتحال باندې ځان نشي خلاصولی. ورونو زموږ نه دا صورتحال د یو ډېر ژور فکر او عمل تقاضا کوي. دا هېڅ ګرانې خبرې نه دي. فریادونه به وکړو کمشنر ته به وجاړو، ډي سي ته به وجاړو لکه زموږ دا بعضې وروڼه چې تللي دي. زه په ډېرو تفصیلاتو خبر یم. دا اوسنی کمشنر ظهیرالاسلام من سره یې څه تحریري طور باندې منلي دي. ما د مشر سره کاغذ شته، کاغذونه شته، تاسو ته به یې دروښی اوس. په هېڅ شي نه دي دغه، په هېڅ شي نه دي بند. تا سره به یې مني هم، خو کوي به هغه چې د دې د ریاست د حاکمانو منشه ده. تا په دې جنت کې نه پرېږدي. ورونو د دې لپاره به زموږ خلک د قربانۍ ته ځان تیاروي. د قربانۍ دغه طرزه لکه دا زموږ خلکو چې راټینګ کړی دی په دې د ګواښ نه کېږي. که په فریاد کار ونه شو او زموږ د خلکو جایز حقونو ته څوک سر نه ټیټوي، دا به څه کوو؟ په دې سوچ کړی دی دا به څه کوو؟ بیا به سرونه به یې ټیټ کړي. ورونو د هر څیز لپاره به ځان تیارو، د هر څیز لپاره. دا زموږ وطن دی، د دې خدای موږ مالکان پیدا کړي یو. په دې د ملکیت حق او په دې د حاکمیت حق. حاکمیت معنا چې زه یې درته در وښایم، حاکمیت معنا د دې خاورې د تقدیر کاتب به ته یې که بل څوک به کاتب به ته یې که ستا د تقدیر کرښې به ته به یې راکاږي دا په کاغذ باندې، که بل څوک به یې راکاږي. که بل څوک یې راکاږي نو ځان تباهۍ او بربادۍ ته ځان ټینګ کړه، ځان تباهۍ ته ټینګ کړه. او که نه په خپل اولاد باندې زړه سېږې، په خپل آینده نه شرمېږې. واقعي دا سواد دې خوښي، پښتونخوا دې خوښی. او ورونو په دې وطن کې یو معیاري او یو عزتمن ژوند تېرول غواړي نو لږ به په خپل ګریوان کې به ګورې، داسې به نه کوي. دا خبره په ولاکه زه درته یم. زه په هېڅ صورت باندې دا د مټې محمود خان د ځانه کم نه ګڼم، د تحصیل کابل مراد سعید د ځانه کم نه ګڼم. وي به په یو پارټۍ کې به وي، احساس به یې هم وي، ژوندی به وي. ورونو اختیار یې نشته، قسم دی که اختیار یې. پردي نوکران دي ملازمتونه کوي، وزیر اعلی هاوس کې خان سامان اوسي، په پرایم منسټر هاوس کې عمران اوسي، په پرایم منسټر هاوس کې هلته کلاسپور نوکران نه اوسي. دا دغسې نوکران دي. موږ وروڼه دي په دې پاټو کې زموږ وروڼه ما لکه خفه نه شي. لیکن وروڼو دا د دې د بس شی نه دی. ورونو مشکل کافي مشکل دی. یوه خبره ورته په دې کې کوم، دا زموږ خلک داسې ډېر دغه کېږي. په دنیا کې هر کار چې ته یې کول غواړې دا ممکن دی. انسانان دا د اسمانونو ته ځي،
اسمانونو ته د ځمکې په تل کې لګیا دي. که واقعي دا خپله خبره کوي نو یقین پې خاص کړه چې دا ممکنه ده. ستا سره دلته پخوا کې دا متوریزي تپه ده، دا قوتونه راغلي وو په دې ازخیل کې. ازخیل د خلکو نه ځمکې نه وې نیولې، ویل دا چوڼۍ دي. د ازخیل اووه کلي ورته ودرېدلي دي، اووه شپږ اووه کلي وړې وړې بانډې وې چې ټول راجمع کې د دې یو چارباغ په ترخ کې ځای دي. چالیار به څه کوي؟